لکه تاسو اوس وکړه دا ویلچیر دې ماشوم ته میلاو شو نو په زندګۍ کې دته دویمه زندګي میلاو شوله ځکه چې دا ویلچیر هغه ویسي او هغه پکې والدین دغه کې ګرځي را ګرځي نو زه ما خیال دا دی چې په زندګۍ کې هغه ته دویمه زندګي دا میلاو شوله چې هغه ګرځېدی نه شي هغه ته تکلیف دی خوراک مسله ده ورته نو دا یو ډېر ښه کار دی او انشاءالله زه بیا هم د خپلو باجوړ د معزز مشرانو ملکانو خانانو امینېګانو امپینېګانو خاص کر د منستر صاحب نه چې د هغه په کابینټ کې الحمدلله هم لاس راشي او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د انجمن بحالی خصوصي افراد د ارګنایزیشن کتونکو اوریدونکو سلامونه او احترامات مې قبول او منظور کړئ په دغه امید سره چې الله مرته ټیک ټاک پیټ پاټ او سیټ ساټ لري ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د تنظیم زمونږ د ټیم او زما به ذات خود خو همیشه په معاشره کې همدغه کوشش دی چې مونږ هغه ځای ته لاړ شو هغه چا له لاړ شو چې په چا باندې تکلیف وي هغه تکلیف د راچوتولو کوشش وکړو د هغه مسایل حل کړو او د هغه ستونزې حل کړو په دغه سلسله کې نن به الحمدلله یو بل هغه ماشوم ته هغه ورور ته هغه وراره ته ویلچیر میلاویږي چې هغه په کور کې پروت دی هغه په کټ کې پروت دی او زما په خیال که زه تپوس وکړم نو د هغه د کټ نه هغه بار دنیا به نه کتلي به خو ضرورت مطابق چا به معاشرې ته نه رایستلی هغه چا بیرچل ته به نه رایستلی نن ورته الحمدلله د انجمن بحالي خصوصي افراد د تنظیم له طرفه دغه ویلچیر میلاویږي د وراره احساسات به هم ګورم او زموږ دپاره د فخر خبره دویمه دام ده چې ملک تحصیل خان زموږ دفتر ته ویزټ کړی دی دفتر ته راغلی دی اولنی ویزټ دی ور دې نه مخکې چې موږ د تنظیم کومه مسله یې کومه ستونزه یې کومه سخته یې نو موږ پې اواز کړی چې مشره دا مسله ده دا راته حل کړه نو الحمدلله چې کله مو ته ویل انکار یې نه دی کړی نن دفتر ته راغلی د احساسات به هم ګورم دا چا چې ویلچیر ورکو د هغه یو رشته دار راغلی دا احساسات به هم ګورم چې دی څونه خوشحاله دی او دغه کس ته ورکړي به څونه خوشحاله وي روري خپل نوم راته واخلئ تاسو د کوم ځای وایي بسم الله الرحمن الرحیم زما محسن نوم دی 1900 سمې تعلق دی او دا محسن خان دا ته وا د ویلچیر ضرورت تاسو رابطه هم کړی و چې د ماشوم د ویلچیر ضرورت دی که هسپتال ته وړو که بار ته وباسو اوس یې عمر سیوا دی مطلب مور پلار یې نشو تولې د ویلچیر خو مونږ د تنظیم له طرفه درکو دا چې ویسئ زما په خیال هغه به څونه خوشحالي تاسو څونه خوشحاله وئ د انجمن بحالي معذور ډېره زیاته شکریا ادا کوو دیو ته موږ درخواست ورکړی و دا وصاله لږ دی رسیوي سره تعلق دی او 12-13 سال عمر دی بالکل د کټ نه پاتېدو نه دی نو د ویلچیر ساغت یو مقصد مختصر غوندې زندگی میلاو شو د ویلچیر متعلق نو تاسو ډېره زیاته شکریا کوو او چې زموږ درخواست هم قبول کو ډېره زیاته مننه په کټونو کې خلک پراته دي د ویلچیر د لاسه بار نشي راوته خلکو ته به څه میسج ورکړي چې سرمایه‌دار دي د هغه په چم ګاونډ کې داسې خلک شته چې هغې ته ویلچیر اخیستی شي خو مطلب دا دی خلکو ته فکر نشته هغې ته یو میسج ورکړه چې ویلچیر د مزدور دپاره څونه ضروري دي بالکل داسې ده چې هر سړی د یو مدد والا کس سره مدد غواړي خو حاضرۍ نه جوړېږي په خپله نشي ورکولی یو د بل ویلی نشي نو د انجمن بحال یا داسې کومې نور دغه دی هغو ته د زکات یا مقصد سړی خیرات ورکوي دی ولې ورکړي نو هغه غریب ته ډایرکټ ورسي ځکه چې غریب ته هم دا ځای هغه معذوره ته هم دا ځای معلوم دی نو هغه دلته راشي دیو سره په خپله رابطه وکړي شی ورته میلاو شي چې څومره کسان هم دي هغو دیو سره مدد کوي دیو به دا غریب سره مدد کوي مهرباني اورېدونکو نن چې دا ویلچیر دی ماشوم له ویوړی شو دا کله د بیډ نه ویلچیر دی چې کله بار ماشومانو ته راوځي او دا خلک لوبې کوي د ماشومانو ته وګوري ټیک ده چې معذوري خو ده خو هغه زړه خو الله تعالی ټیک ورکړی سترګې خو یې ټیک دي غوږونه خو یې ټیک دي نو زما په خیال به کنفیوز غوندې شي چې دا زه نن چېرته یم په دې دنیا کې یم که چېرته بل دنیا ده ځکه چې هغه ته به نن ګاډه میلاویږي هغه ته به نن خپې میلاویږي او په دغه خپو به هغه بار راوځي ډېر قابل قدر مشر ملک تحصیل خان صاحب زموږ دفتر په ویزټ باندې دی په دفتر کې نن زموږ ناست دی ډېر زما په خیال کې څومره تعریفونه وکړم هغه به کوي ځکه چې کله مو ته موږ د معذوره د خدمت ویلي دي نو انکار یې نه دی کړی د هغه احساسات ګورم چې زموږ دفتر ته رالی د معذور یې وکتل د خلک یې وکتل او په باجوړ کې د 18,000 د معذورو د ژوند نه دی خبر دی د هغه د ستونزو نه خبر دی د هغه د سختو نه خبر دی هغې باره کې به څه وایي مستر تاسو راځم خپل احساسات شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم تحصیل بھائی ډېره مننه شکریه یو جهان مننه زه خو عوامو ته د باجوړ سرمایه‌دار معزز خلکو ته دا د خپل طرفه اپیل کوم چې انجمن معذوري چې کوم تنظیم په باجوړ کې دی د دې لپاره خیرات صدقات خلک قسم کوي په باجوړ کې ډېر شتمن خلک شته دی الحمدلله وسې کېږي
نو څه صدقه خیرات چې کوي هغه په کار ده چې تاسو ته راوړي او تاسو بیا په دې ډیسیبل خلکو باندې دغه کوي لکه تاسو اوس وکړه دا ویلچیر دې ماشوم ته میلاو شو نو په زندګۍ کې دته دویمه زندګي میلاو شوله ځکه چې دا ویلچیر هغه ویسي او هغه پکې والدین دغه کې ګرځي را ګرځي نو زه ما خیال دا دی چې په زندګۍ کې هغه ته دویمه زندګي دا میلاو شوله چې هغه ګرځېدی نه شي هغه ته تکلیف دی خوراک مسله ده ورته نو دا یو ډېر ښه کار دی او انشاءالله زه بیا هم نه د خپلو باجوړ د معزز مشرانو ملکانو خانانو امپینیګانو خاص کر د منستر صاحب نه چې د هغه په کابینټ کې الحمدلله هم لاس راشي او په صوبایي سطح باندې چې د دې پروجیکټ دپاره داسې څه اقدام وکړي چې د خلکو ته سهولت راشي او د ویلچیر کوم تعاون چې کېږي په مالي رقم نقد څوک ورکوي هغه تاسو ته راوړي نو زه هم دې ډیسیبل خلکو ته به زندګي میلاو شي او الله به هم خوشحاله شي دا صدقه جاریه ده دا د همیشه دپاره د انسان په دنیا کې او په آخرت کې په کار راتلی شي ډېره مننه اورېدونکو د مشر خبرې مو واورېد د مشر هغه انسان دی چې اکثر په خپل رنګ وکړي راته وایي چې د پلانکي به څنګه چل کوو د ګاډي به څنګه چل کوو د پلانکي د معذورو د مسلې د حل کولو نو د مشر هم لږ سپارو شو دا کس راته راپه ګوته کو چې د ضرورت دی دغه ورته موږ ورکو دا به ویسي او څنګه چې د مشر دا خبره وکړه حقیقت دی چې یو دویم ژوند دغه ماشوم ته میلاویږي دویمه زندګي میلاویږي لکه د مرغۍ نه چې وزرې کټ کړي او دوباره د هغې وزرې وشي او الوتک شروع کړي همدغه شان د ماشوم ته دغه وزرې میلاویږي نو الله دې وکړي چې په معاشره کې څونه معذوره خلک دی او زما په باجوړ په قام باندې زه فخر کوم چې غیرتي خلک پکې دی همیشه د معذوره سره د غریب سره د یتیم سره او د بېوس سره ودرېدلي دي د هغو سره مرسته کړې ده او مزید هم زما توقع ده او یقین مې دی چې انشاءالله د دې خلکو سره به دا خلک ودرېږي او زموږ دفتر ته کلته کې د هغې ته خلک نه معلوم دفتر ته به راځي او دې خلکو ډېټه ورکوم د خلکو نمونه ورکوم او په خپل لاس به د خلکو ته کې ویلچیر دی که بل شی دی که بل شی دی په خپل لاس به ورکوي او د خلکو ژوند به جوړوي نو انشاءالله زما خو یو عهد دی یوه وعده ده موږ خو روان یو کوي تاسو هم راسه یو عهد یو وعده وکړئ چې د خلکو دا مسایل او ستونزې راڅخه حل کړئ ډېره مهرباني ډېره مننه الله